سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اے دا مرقات نه مپاسیږي، دا مرقات وای قسم دې ګوره بیا به هاسي حیران ورته ولاړ یو. دا ګوره درجی کتاب ده، دار چاته په کار راځي، به کارآمد کتاب ده. دا مپریدي دا وای وای دا وای بچ څنګه لدی ځای نه لاړ یو ډاری کې شروع کړي هلته چاته موږ طلبا دي. مرقات نه وای، مرقات ګوره زینې ته وای، اندر پایې ته وای، دې باندې به خیږي وژبې دې باندې. مرقات کومه صيغه ده؟ کوم وزن ده؟ دروغ دی ویلي. مفعلتون ده، مزربتون غوندي یا پالب سره بدل شوی. ها مولانا سے نو ګوره مولانا سے اخا فصل فی التعریفات، فصل د په بیان د تعریفاتو کې مولانا صاحب د تعریفاتو نو تطبیق به لما قبل سرداور کې چې هر کلماتین فارغ شو د موصل تصوری بعید نه شروع په موصل تصوری قریب باندې وکړه. موصل تصوری بعید کلیات خمسه یغه ته ولې موصل تصوری بعید وای؟ ځکه بالفعل په د سره ایصال نه کیږي. چې بالفعل په د سره ایصال کیږي د ته قریب وای، او که بالفعل نه کیده بعید. بعید ولې شو؟ ځکه بالفعل ایصال په د سره نه کیږي، ځکه په هغه کې بالفعل ترتیب نه وي، او چې ترتیب بالفعل نه وي نو بالفعل ایصال نه کیږي. او چې کله بالفعل په کې ترتیب راغی لکه لفظ وزع لمعنى مفرد کافیه ما تضمن کلمتان بالاسناد نو بیا به بالفعل په جنس فصل ټول یو ځای ذکر شو. او که جنس فصل نو بیا بالفعل په سره ایصال نه. نو کلیات خمسه موصل تصوری بعید او خودی تعریف موصل تصوری قریب ورته وایي. نو دې تعریف ته پنځه نمونه شپږ نمونه اخلي. ګوره تعریف ورته وایي، معرف ورته وایي، قول شارح ورته وایي، صحیح ده کنه؟ موصل تصوری ورته وایي، کاسب تصوری ورته وایي، معلوم تصوری ورته وایي. پنځه شپږ نمونه معلوم تصوری، کاسب تصوری، موصل تصوری، قول شارح، معرف، تعریف. نو لفظ وزع لمعنى مفرد ته ټول شیان وایي، صحیح ده کنه؟ ولکه د تعریف کوي. نو تعریف چاته وایي؟ نو دی وایي معرف الشیء، تعریف دی شی او معرف دی شی چاته وایي؟ ما يحمل علیه لافاده تصوره. بیا به انشاءالله دلته اوږدیږي در باندې، په هغه کې به بیا اعتراض در تراشي په میری ساوجي کې چې د تعریف لپاره تعریف دا باطل دا پوه نه شو په دې باندې. ځکه باطل ده چې بیا تسلسل لازمیږي او قصې لازمیږي، او دا قصې دې بیا هلته په میر کې به درته وایم، دلته اوږدیږي در باندې. ښه نو دی وایي چې معرف الشی، معرف دې شي چاته وایي؟ لکه ګوره انسان معرف ده په صيغې د اسم مفعول سره، او حیوان ناطق ورته معرف چاته وایي؟ ما هغه معقول ته وایي. چاته وایي؟ هغه معقول او موصل ته وایي. یحملو چې حمل کیږي علیه په شي باندې او په دې معرف باندې. اعتراض اوس واردېږي چې حمل خو په تصدیقاتو کې راځي لکه، او دا خو له قبیلې دي تصوراتونه دي. حمل خو په قضایاو کې راځي او دا خو له قبیلې د قضایاو څخه نه دي. نو دی وایي ډز نه مخکې ممره لیک جواب ته منتظر شکل. او ما يحمل على الشيء لإفادة تصوره، چې حمل کیږي په شی باندې لپاره دی افادې د تصور، له افادې د تصور لپاره. چې مولانا صاحب چې دا شی په باندې د افادې د تصور لپاره کنا لپاره د افادې د تصدیق لپاره د افادې د علم لپاره په احوالو دی غشي باندې. ګوري مولانا صاحب زه تاسې پوه کړم، دلته به درته ولیکم دقه ځای کې زده کوي، بس بیا بل ځای نه وایو. ښه اوس ګوره که نه لیکلو ته خو یې حاجت نو، داسې ده چې یو باعث شي په تاسې باندې چې ګوره زه وایم الانسان، انسان صحیح ده که نه؟ حیوان ناطقه. الانسان مبتدا، مبتدا که په پیسو ده
مبتدا او حیوان ناطق ورته څه شی ده نو دا حمل شو په دې باندې. بیا وایم الانسان کاتبون دام حمل شو په دې باندې. د دې دواړو حملونو مابین کې څه فرق ده؟ دا لافادة تصوره په دې سره دا چې حمل کوم د دې لپاره چې د انسان صورت ذهن ته راولم، لا صورت به ذهن ته نه راغلی، او دا حمل د افادې د تصدیق لپاره د په احوالو د انسان باندې. احوال معنا محمولات، چې د انسان په محمولاتو باندې زه علم راولم چې کاتبم دا، روټۍ خورم دا، سائقم دا، زاهقم دا، دا پلانم دا. نو دلته چې ما علم راوستی دا په کاتب باندې، کاتب می چې حمل کړی د په انسان باندې، دا حمل د تصدیق لپاره ده که نه؟ آفرینا. او دا حیوان ناطق چې ما حمل کړی په انسان باندې، دا لپاره د افادې د تصور ده. او تصور ته افاده د تصور لپاره ده څه معنا؟ چې صرف دغه معرب صورت ما ته په ذهن کې راواچوي. هلکه عنقا دا څه شی د دیوال پلان دا به نو اول صورت په ذهن کې ورواچوه چې طائر ذو جناحیه لا وقع على الجمل لرفع الجمل. څه به وایي؟ اوش مې دومره قوي و، د نور هغه نه امتیاز راغی که نه؟ نورم طائر دی خو په هغو کې دومره طاقت نشته. نو بیا مولانا صاحب دا نور ووتله دین، خو دغه صورت مې چې راوسي داسې یو غټ مرغه ده او داسې شی ده، نو صورت یې ذهن ته راغی که رانغی درته؟ نو ما تعریف چې وکړه د عنقا لپاره د څه لپاره چې نو ځکه وایي چې هلکه دا تعریف چې کوم ده تعریف په هغه کې راځي په سلم کې چې تعریف دا راځي لپاره دی د تعریف مثال وایي لکه نقاش داسې ده، لکه څه نقاش داسې ده، نقاش. نو تعریف داسې شی ده لکه نقاش چې تا ته هغه نقشه واچوي دلته، هلکه خر څنګه ده داسې ده. څه ورته وایي دا مرغۍ ده که څه شی ده؟ مرغۍ تا ته وایم چې هلکه هغه څنګه ده مرغۍ، ته راته ووایې چې مرغۍ دغه ده، دغه مرغۍ ده که نه؟ پوه شوې په دې باندې. یو بل شی راته رسم که څه ورته وایي د هغه څه ورته وایي د طالبانو کوزه راته رسم که زه تا ته ووایم چې دا د طالبانو کوزه ده او دقه کوزه ده او دې سره هغه ولګوه دا کوزه ده، دا به دې هغه ته اوبه وراشي. پوه شوې په دې باندې. نو رښتیا ووایي ما نقاش نه شو مولانا صاحبه، نقاش هم که نه دا ټپوس مې درته رسم کړل چې هلک. نو دا د دې لپاره نو د تعریف مثال داسې ده لکه نقاش. تاسې ته مې هغه یو بېادبه مثال نه و درکړی، بېادبي د ما په دې موږ مدرسه کې دا د قندار خلک د اندام مخصوصه تر ډګه وایي ونه شي په دې باندې. نو په هغه کې یو طالب و مدرسه کې هغه بل طالب ته ویل پر ډګه دی یاره ما تاسې ته مې دغه هغه شیخ صاحب وښود خلیل مولانا صاحب دغه مینۍ سره را دې خواته مدرسه د سعیدیه ثوابۍ په لاره باندې ډېر ښه عالم دی، ما استاد د خلیل احمد مخلص و د جمعیت نه بیل شوی. هغه ما ته خندلې وایي راغی راته ویلې چې دغه څه ته وایي. ما ورته خندل چې هلکه څه کوي. اخر یې وایي راته وویلې چې ته نه راته وایې دلته تصویر راته رسم کړه په دې هغه باندې. پوه شوې په کاغذ باندې څه رسم کړه تصویره. نو تصویر د څه لپاره ده؟ چې هغه نقشه یې په که نه احوال ثابتولو لپاره ده. نو زه درته وایم رښتیا وایي د تعریف کار چې ده د نقاش غوندې ده که نه؟ چا نقشه ذهن کې کیني که نه احوال ثابت شي. نقشه په ذهن کې راوله وروسته احوال ثابتوه چې څنګه ده. اول خو نقشه په ذهن کې ورته راوله مولانا صاحب چې دغه نقشه ده چې چرګه داسې شی ده، او بیا مولانا صاحب له هغه نه وروسته احوال ثابتېږي چې دا به اول په غوړو کې پخوي. اوس حلوا ول نقشه به په ذهن کې کېنوي که نه؟ وروسته به بیا وایي چې حلوا چې په ناجایز ځای راوړي مرۍ خرابوي. احوال به وروسته ثابتوي. پوه نه شو په دې باندې. نو تصویرونه دې وپېژندله. رحمان بابا وایي لو شعر د مصوره یو تصویر راته تیار که. زه به وایي که نه پته نه لګېږي اوس هغه څه ده. زه به نښې درته ښیم جوړ معیار که نری شونډې د طوطي په شان خبرې تور زلفانې په سپین مخ کتار کتار که دا لوی لوی سترګې و پلان. آخر کې وایي دا تصویر زما د یار
چې مکمل شو ما رحمان ترېنه قربان په سو وار کا پوه شو. نو تصویرونه دي داسې غټ غټ باړخوګان او داسې لوی سترګې چې څنګه هغه سیرت ده همدقسې الفاظ یې راخیستي چې دا ورکو دا ورکو دا ورکو سر تر پایه ټول مکمل شو بیا دا وکړه پوه نه شوې. نو تصویر دې وپېژانده مولانا صاحب هغه څه کوي نقاش چې تصویر وباسي نو دا تعریف صرف دغه خدمت کوي چې هغه شی تا ته په ذهن کې اچوي چې در واچاو ذهن کې نو بیا به وروسته احوال ثابتوي. ټماټر څه ته وایي نو ستا ته به یې صورت په ذهن یو هلمندی طالب راغلی و نوی نو مولانا صاحب پاکستان ته هلته املوک نو لیدلي ده نو هغه طالب ویلي وایي مونږ ولېږه حقاني کړو چې هغه غوښه هغه کېږي زر زر هغه راوړه دغه ټماټر راوړه هغه د نر بچې املوک راوړي پوه نه شي په دې باندې چې املوک یې راوړي و د نر بچی وایي هغه ته کټوۍ ته یې املوک واچولو زه وایي چې راتلمه دغه هغه داسې چړ کوي دا غوښه داسې سریښ دی په دا غوښه کې که چړي کاو دا غوښې ما وایي دا څه چل ده چې دې مې کوچ املوک یې وراچولي وو پوه نه شي په دې باندې. نو ګوري مولانا صاحب نو ده ته چې اول ټماټر دا صورت په ذهن کې وراچولی وایي نو بیا داسې کار کوو نو هغه د چا کار کوي نقاش کار کوي که نه کوي یاره څومره خبرې مې په دې کې درته وکړې. نو دی وایي مولانا صاحب معرف الشی چې د هغه معقول او موصل یحمل علی الشیء چې حمل کېږي په معرب باندې لافادة التصدیق باحواله که لافادة لکه نقاش نو په تعریف سره به دغه شي نقشه ذهن ته راشي پوه شوئ که نه. ما يحمل على الشيء لإفادة تصوره چې حمل کېږي په شي باندې لپاره د افادې دغه تصور دغه معرب وهو على 4 اقسام هغه په 4 قسمه ده. دا 5 نمبر حاشیې دې څه خبره کړې ده هغه هم پکې ووایه وایي لیس المراد بتصور الشی تصوره بوجه ما ته وګورئ مولانا دې حاشیې مطلب څه شی د حاشیې مطلب به سترګې پټوي دا معنی سترګې ځان سره پټې چې مولانا صاحب زه د معرف تعریف کوم خو په ضمن د دې 4 اقسامو کې چې تصور بالکنه بکنی بالوجه بوجهی وبعبارة اخرى تصور بالذاتیات او تصور بالعوارض هغه پرېږده بیا که مرأت وي که نه وي خو دومره ووایه تصور بالذاتیات او تصور بالعوارض بس دقه خبره شوه. په ضمن د دې خاص چې کوم اقسام وروسته را روان دي د هغو په ضمن کې زه تعریف کوم او که ته چېرته په دې تعریف کې تعریف کې چې کوم تصور راغلی ده د تصور نه مطلق تصور واخلې او معرب تصور ته هغه معرب تعریف ته هغه ذکر کړی ده چې هغه تعریف په دې خاصو طریقو سره وي او په تعریف کې دا تصور راوړی د تصور نه مطلق تصور اخلي رښتیا وایي تعریف دی اخص بالاعم نه راځي ولې تعریف دی اخص بالاعم راځي ځکه معرب کې له تعریف نه خاص تصور مراد ده کوم یو چې په ضمن دی حد تام به دومره لنډ وایي چې په ضمن دی حد تام او حد ناقص او رسم تام رسم ناقص کې کوم را روان ده او که په تصور کې مطلق تصور واخلي تصور په هرې طریقې سره وي نو بیا خو مولانا صاحب تعریف دی اعم تعریف دی اخص بالاعم راځي نو دلته بل تصور نه حق تصور واخلي چې کوم را روان ده نو تعریف دی مساوي بالمساوي بشي دغه شی دلته ګوره نو دی وایي کوم ځای ته خبره ورسېده لافادة وهو على 4 حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص وجه د حصر پکې دا ده چې تصور به یا د ذاتیات وي یا د عوارض نه بیا بل ځای ته لاړم دا تعریف به خالي نه وي یا به مرکب د جنس او فصل قریبینو نه جنس او فصل به دواړه پکې سوي دې ته حد جنس هم پکې قریب وي لکه حیوان فصل هم پکې لکه ناطق دې ته څه وایي حد تام حد ولې ورته وایي ځکه منع ته وایي او دام په ټولو ذاتیاتو باندې مشتمل ده نو له وجې د دې نه چې دی مشتمل ده په ټولو ذاتیاتو باندې نو مولانا صاحب معنی وګرځي د دې دخول دی غیر نه او که ته وایي چې مولانا صاحب دلته خو یوازې حیوان ذاتي ده او ناطق ده ولې د فصول ابعد نشته ابعد
بعید هغه فصلونه خو دلته نه دي ذکر کنه، یو حیوان ده. نو ته ووایه چې حیوان چاته وایي جسم نامن، جسم چاته وایي جوهر قابل للابعاد ثلاث. نو هغه ابعاد او بعید او فصول ټول په حیوان کې نه دي پراته چې پراته دي پکې، نو هغه هم پکې راغله، یو قریب پاتې و ناطق یې ورسره ولګاو، نو په ټولو ذاتیاتو باندې مشتمل شو. نشو مشتمل په ټولو ذاتیاتو. ولې مشتمل شو په ټولو ذاتیاتو؟ ځکه هغه ټول په چا کې پراته دي؟ حیوان کې. نو دی وایي او دې ته حد تام وایي. او مولانا صاحب که یوازې فصل قریب و پکې یا فصل قریب او جنس بعید و، دې ته حد ناقص. حد ولې ورته وایي؟ مشتمل ده په بعضې ذاتیاتو، نو مانع ده، ځکه فصل شته پکې، فصل معنی وي. او هغه ولې ورته وایي دا بعید؟ ځکه له فصل قریب له حد او ناقص ولې ورته وایي؟ ځکه د کې بعضې اجزا د حد تام نشته، ځکه حد ناقص ورته وایي. او که په فصل چې په جا په خاصې او په جنس قریب مشتمل و، په چا مشتمل و؟ په خاصه. لکه تعریف د انسان په حیوان زاهق سره وکړه، دې ته رسم تام وایي، رسم تام ورته وایي. او که یوازې خاصه و پکې یو، یا خاصه و سره له جنس بعید نه، لکه تعریف د انسان په جسم زاهق سره وکړه، یوازې په زاهق سره یې وکم. او یا دریم قسم ټول عرض عامونه را جمع که سره، دا عرض عام، 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 هر یو مختص نه ده تر انسان پورې، خو مجموعه مختص ته د انسان پورې. لکه ګوره حی یوازې تر چا پورې خاص نه ده، او منتصب القامت انسان پورې خاص نه ده. چرګم میلوم دوه خپو باندې نیغ هغه لري. یو بل قسم هغه حیوان د په ځنګلو کې ګرځي، په غولي بیابان هم په دوه هغه باندې ګرځي. منتصب القامت څو شو؟ ماشي علی قدمین چرګم ده، عریض الاسپار پلن نکونه دي، غوا او دي خرو دي هغم دي. او منتصب القامت ماشي علی قدمین. او باد البشرا، بادی معنی ښکارا، بشره پستو کې دا سرمنی ته وایي، چمړه ښکاریږي. باد البشرا بدو نه ده، هغې ښکاره وي څه، او دا خو د چنګښ نه ښکاره، چنګښ هم څه وي، مار هم ښکاره وي، چرمښکۍ هم ښکاره وي. خو چې دا ټول را جمع کې سره یوازې د انسان دی، بل چا کې نشته. ولې؟ که دا نور شیان حیات په ټولو کې شته، خو ماشي علی قدمین په ټولو کې نشته. که ماشي علی قدمین وایي چې چرګه شته، هغه بادي البشره نه ده. که تو وایي چې بادي البشره چنډخ ده، هغه بیا ماشي علی قدمین. مړه یو به وي پکې بل به نه وي، خو دا ټول من حیث ونهو ټول چې راځي پکې انسان کې. دې ته خاصه مرکبه م وایي، چې ډیر عرض عامونه را جمع کې سره او یوه خاصه ترېنه جوړه کې، دې ته خاصه مرکبه وایي. او خاصه مفرده لکه ضاحک شو، پوه شوې؟ نو په دې سره چې تعریف وکړي، دې ته هم رسم ناقص وایي. نو رسم ناقص درې قسمه شو، ټول عرض عامونه را جمع که، یوه خاصه ترېنه جوړه شو، یا یوازې خاصه، یا یوازې عوارض را جمع که، یا خاصه سره له چا نه را جمع که د جنس بعید، نو دې ته رسم ناقص وایي. او که خاصه د جنس قریب سره راواخلي، تام ورته وایي. او که جنس بعید او فصل یا یوازې فصل ناقص، او چې فصل قریب او جنس قریب دواړه وي، حد تام. نو دی وایي لکه حدیث رسم تام رسم ناقص په تعریف ان کان بالجنس القریب والفصل القریب یسمى حدا تاما. حد ولې ورته وایي؟ معنی دی تام ولې؟ ځکه دی مشتمل د په ټولو ذاتیاتو، لکه تعریف د انسان په حیواني ناطق سره. وان کان بالجنس البعید والفصل، جنس بعید او فصل قریب راواخله، او به وحده یا یوازې فصل راواخله، یسمى حدا ناقصا. دې ته څه وایي؟ حد ولې ورته وایي؟ معنی ده، ځکه فصل شته پکې. ناقص ولې ورته وایي؟ لنقصان بعض اجزاء. وإن كان بالجنس القريب والخاصة، که جنس قریب او خاصه وي، هغه ته څه وایي؟ رسم ولې ورته وایي؟ رسم اثر ته وایي، رسم الدار، اثر الدار. او دا تعریف بالرسم هم مولانا اثر او علامه دي شي ده، اثر علامي ته وایي. نو تعریف رسم ولې ورته وایي؟ رسم اثر او علامي دي شي ته وایي. او دام
علامات. سړی ټیکټ کړی و د ګاډي او ورته ویلې ګاډي والا ته یې ویلې وایي دا ګاډی څنګه شی ده؟ وایي داسې شی ده اوږد شی ده او دوړې خیږي دا خولې نه یې باد وځي دا څه ورته وایي دا دود وځي له هغه نه هغه سړی را روان ده اوږد سړی ده سګریټ یې په خوله کې ده را روان ده دی ورغی ډاري کې خپې په واړولې هغه ورته څه چل ده وایي ما ټیکټ کړی وژي په دې باندې څه مې کړی ده ټیکټ مې کړی ده. نو مولانا صاحب ځکه په رسم کې جامعیت او مانعیت نه وي د ګاډي په ځای به په انسان باندې خپاړولي ځکه هغه ته حد نه وایي ځکه معنی نه د دې دخول دی غیر هم پکې داخلي. رسم وایي اثر او علامې ته او تعریف په چا سره؟ په خاصې سره په عوارضو سره. دا تعریف بالرسم و بالعلامه ده که نه ده؟ او تام ولې ورته وایي؟ تام ولې ورته وایي؟ د میر ملا صاحب وجه ووایه تام ولې ورته وایي؟ وایي ځکه دی مشابه ده د حد تام سره. په څه کې؟ په مابه الاشتراک کې هم په مابه الامتیاز کې هم. لکه څرنګه چې په حد تام کې جنس قریب ده په ده کې هم جنس قریب. لکه څرنګه چې په هغه کې ممیز ده چې په اصل ده په ده کې هم ممیز ده چې خاصه ده. صرف په دې ممیز کې دا فرق د چالته داخل ده او دلته خارج ده. دواړه مشتمل دي په ممیز باندې دواړه مشتمل دي په جنسي قریب باندې ځکه تام ورته وایي ځکه دی د حد تام سره مشابه. او رسم ته رسم ناقص ولې وایي ځکه دی ناقص د بعضې اجزا د رسم تام نشته. وإن كان بالجنس القريب والخاصة يسمى رسما تاما وإن كان بالجنس البعيد والخاصة وبالخاصة وحدها. يا ډیر عرض عامون راجمه کا غنه یو خاصه جوړه کا خاصه مرکبه چې ورته وایي يسمى رسما ناقصا. مثال لحد ناقص تعريف الإنسان بالجسم الناطق أو بالناطق فقط. مثال لرسم تام تعريف الإنسان بالحيوان الزاحك. مثال لرسم ناقص تعريف بالجسم الزاحك أو بالزاحك وحده ولا دخل في التعريفات. د په دې اعتراض کې ماته وګوره چې حصر په څلورو کې باطل شو. یو پنځم قسم موجود ده چې تعریف په عرض عام سره. نو دی راولاړېږي جواب کوي ماته وګوره وایي که عرض عامونه ټول راواخلې خارجي جواب وکړه او د هغه نه یو خاصه جوړه شو نو دا خو بیا په رسم ناقص کې داخل ده که نه ده؟ او که یوازې یو عرض عام راخلې نو یو عرض عام خو نه بنګ وایي ناګۍ اچوي. ولې؟ هغه د ایلو نر ده ځکه په مقصود د تعریف نه یا اطلاع وي په ذاتیاتو یا امتیاز وی دی اغیارنا. مقصود دی تعریف نه یا امتیاز وی دی اغیارو یا اطلاع وی په ذاتیاتو. او عرض عام خو دا ذاتیم نه ده او ممیزم نه ده نو نه په اطلاع په ذاتیاتو راځي نه امتیاز دی اغیارنا. نو په دې وجه حدیث د هغه تعریف په عرض عام سره اوته هغه بالکل شته نه. ولا دخل في التعريفات د عرض عام. ولې؟ لأنه لا يفيد التمييز ولا الإطلاع على الذاتيات. نه اطلاع په چا راولي؟ ذاتيات. او که وایي چې نه دې خوا ته وګوره عرض عام به د فصل سره یو ځای کم عرض عام به له خاصې سره یو ځای کم نو تاسې وایي عرض عام هلته مستدرک ده. ولې؟ اطلاع خو به ذاتیاتو نه راولي او پاتې شو ممیز خو هلته خاصه ده که نه ممیز خو هلته فصل ده نو د ده ذکر کولو ته حاجت نشته. نو دی وایي فصل تعریف قد یکون حقیقیا. تعریف کله کله حقیقي وي. مولانا صاحب ما تاسې ګوري کله کله داسې وي یو شی حاصل وي تا ته بالفعل خو بیا د یو څه وجې نه هغه د تا نه اوځي خو خزانې نه نه وي وتلی په خزانه کې باقي وي صرف له مدرکې نه وتلی. څه چل وي؟ خزانه ډرم چې دلته د ډرم کې شته خو له مدرکې نه وتلی. هغه عوام وایي وایره په زړه مې راځي خلو باندې مې نه راځي دا نوم ما چېرته اورېدلی وي زړه باندې مې شته یعنې خزانه کې شته مدرکې نه وتلی. دې ته دوی ذهول وایي. او کله داسې وي چې بالکل په هغه نوم نشان عوام وایي د زړه په رګونو کې مې نشته. مطلب دا ده چې نسیان راغلی ده نه په خزانه کې شته او نه په مدرکه کې شته. چې یو شی نه په خزانه کې وي نه په مدرکه کې وي او ته چاته یو تعریف کوي دې ته دوی تعریف حقیقي وایي. او که چېرته هغه شی د ده په خزانه کې وو او په مدرکه کې نو او ته هغه ته تعریف کوي دې هغه ته تعریف لفظي وایي. پوه نه شوئ په دې باندې. نو مولانا صاحب تعریف حقیقي او لفظي ته اوس ګورئ وجه د حصر پکې دا ده چې دا تعریف به خالي نه وي یا به مقصود په دې تعریف سره تحصیل وي یا استحضار. یو تعبیر
یا به مقصود په دې تعریف سره تحصیل وي یا استحضار، یا داسې تعبیر وکړه چې مقصود به په تعریف سره یا تحصیل اولی وي یا تحصیل ثانوي. که مقصود پکې اولی تحصیل ده چې بالکل اثر نه وي حاصلوي پخوا مخکې تا ته، نو دې ته تعریف حقیقي و. اصلي تعریف دغه د ځکه حقیقي ورته وایي. او که چېرته تحصیل ثانوي مطلوب په تعریف سره، تحصیل ثانوي دا معنا چې مخکې تا ته حاصل شوی و خو د یو عارض له وجې نه بیا دې تا له مدرکې نه وتلی خو په خزانه کې شته، دې ته تحصیل ثانوي وایي. نو بیا دې ته دی تعریف لفظي وایي. لفظي ځکه ورته وایي چې ظاهر د لفظ په اعتبار تعریف ده، که په واقع کې دا تعریف نه ده. دې کې مقصود استحضار ده، رایادول مقصود دي. ودرې د پلاني شي پورې نوم خلک وایي او دا غضنفر ما اورېدلی و، غضنفر یو ناري کې پکې ولې اسد وی 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 بالکل مقصود پکې څه شی ده؟ استحضار ده، چې هغه شی ځان ته رایات کی. نو ځکه منطقیان وایي چې مرادف ورته وګوره، اشهر ورته وګوره، یو لفظ اشهر ورته وګوره چې له هغه نه ډېر مشهور وي، د دې لپاره چې هغه نوم ورته څه شي؟ رایات شي. او یا اعم سره هم پروا نه لري. لکه یو سړی نن ملا صاحب جومات کې ویلې سعدانه، یاره دا ما چېرته اورېدلې وه، یو چا اواز پوکولې نبت واښه دي واښه. نو دا تعریف دی اخص بالاعم ده. ولې سعدانه یو نوع دی واښو ده، او واښه چې کوم دي دا عام دي. نو سعدانه نبت او بالکل بالکل بالکل. عنقا ما چېرته نوم اورېدلی ولې مرغه ده. نو تعریف دی اخص بالاعم. نو کوشش دا کوه چې اشهر پکې راوړه چې کوم ډېر مشهور وي چې دته هغه نوم څه شي؟ وريات شي. بیا که مساوي وي او که اعم وي. نو تعریف لفظي کې مقصود خبرې کوي را سره، تعریف لفظي کې مقصود استحضار وي یا تحصیلي ثانوي، او په دې بل کې مقصود تحصیل اولی وي. حصول مرتوی تحصیل اولی مرتوی، مطلق تحصیل هم وایي پوه شوې، مطلق تحصیل او دې کې بیا استحضار وي. یا دا تحصیل اولی دې کې تحصیل ثانوي. زدم کړ که نه کړ زده، نو که مدرکې خزاني یو کم نه او تی نوی حاصلوي نو دې ته څه وایي؟ تحصیل اولی. دې هغه لپاره کوم تعریف پکار ده؟ تعریف حقیقي. او که چېرته داسې و چې له مدرکې نه وتلی خو په خزانه کې نو بیا دې هغه لپاره صرف یو بانه پکار ده، یو مشهور لفظ ورته راوړه چې دته رایات شي. دغه لپاره مرادف ټاکلی ده، هغه لپاره عام ټاکلی ده چې هغه مشهور وي، بس چې دته هغه نوم رایاد شي. زدم کړه تعریف لفظي او حقیقي. نو دی وایي تعریف اللفظي قد يكون حقيقيا كما ذكرنا وقد يكون لفظيا وما يقصد تعریف مطلوب لللفظ كقول لکه دا دې مونږ والا خو یې راوړی ده که نه سعدانه نبت او غضنفر اسد. دا دوه مثاله یې ولې راوړ؟ یو مثال یې دغه لپاره راوړی ده چې تعریف عام وي که نه وي، سعدانه خاص ده که نه ده، او نبت عام ده مطلق واښه، او سعدانه یو قسم ده، او غضنفر او اسد دواړه حیوان مفترس ته وایي. خدا یو مشهور ده هغه اسد ته وایي. وها هنا قد تم بحث تصورات اعني القول الشارع. ما ته وګوره مولانا دا بره کېږده، دا ما ته راکړه پن قلم راکړه قلم. مولانا صاحب زه دلته کېږ ولیکمه زید قائم، دا مې یوه قضیه ولیکله. بیا لیکمه زید ابوه قائم، څو شوې؟ دوه. بیا لیکمه زید قائم نقیزه لیس بقائم، څو شو؟ دا ځان ته کېږده. بیا ولیکه ان كانت الشمس طوا فالنهار ونشي په دې باندې. ګوره مولانا صاحب څو هغه مې ولیکل قضایاوي. نو مولانا صاحب دې خواته ماته وګوره، موصل تصدیقي چې کوم د مولانا صاحب حجت ورته وایي، موصل تصدیقي ورته وایي، او دلیل ورته وایي. ځکه په دې سره دلالت په هغه مطلوب باندې کېږي، دا باندې کېږي. خو ګوري مولانا صاحب موصل تصدیقي چې کوم د درې دي، یو موصل تصدیقي قریب ده چې بالفعل په ده سره ایصال چاته کېږي؟ مطلوب ته کېږي. او بالفعل په دې کې ترتیب موجود دی ته موصل تصدیقي قریب وایي. او بل بعید ده چې هغه موصل تصدیقي هغه قیاس د چا نه جوړېږي چې قضایاوي دي. نو قضایاو ته کوم موصل وایي؟ بعید. او اجزاو د قضایاو ته چې موضوع
محمول نسبت دې ته ابعد وایي. نو څو موصله تصدیقي شو؟ موصله تصدیقي قریب خودی قیاس، موصله تصدیقي بعید اجزا چا قضایا وي دي، او اجزا د قضایا او ته چې موضوع محمول ده ابعد ورته وایي. اوس په مولانا دا اجزا به درته بیان کی، بیا به تقسیم په قضیه کې کوي، بیا اخر موصله تصدیقي بیان. خبره دا ده چې اول د قضیه تعریف ضرور ده. اوس دا قضیه ولې مقدمه کوي؟ وای دلیل حجت قیاس موصله تصدیقي ټیک دغه مطلوب ده، خو هغه مرکب ده او مرکب موقوف په چا باندې؟ په اجزاو. دغه لپاره اجزا قضیې دي که نه دي؟ نو چې تا اجزا هغه قضایا وي نه وي پېژندلې، نو ته قیاس او هغه موصله تصدیقي دلیل پېژندی سي، نو هغه به په چا موقوف ده؟ هغه دلیل او حجت په چا موقوف ده؟ قضایا. ولې کل مرکب موقوف په مرکب موقوف په اجزاو باندې. نو اجزا د قیاس او د دلیل څوک دي؟ قضایاوي دي. او په قضایاو کې به ته اله معرفت کوي چې تقسیم د قضیې تا ته وشي، چې تقسیم د قضیې نه شوی، او تقسیم په قضیه کې به اله کېږي چې ته تعریف په قضیه کې وکړې. نو د قضیې تعریف مخکې تیر شوی د چا تعریف؟ چې قولونه صدق والکذب دا تیر شوی ده که نه؟ قضیه چا ته ویل کېږي؟ یحتمل قول په څه کې تیر شو؟ تهذیب کې تیر شو، په ده کې تیر شوی ښه ټیک. نو دی وایي قول یحتمل الصدق والکذب. قضیه چا ته وایي؟ یحتمل الصدق والکذب، چې احتمال د چا لري. اوس که چا تپوس در نه وکړه مولانا صاحب چې دا صدق او کذب خو دواړه جمع شو، دې لپاره ما تاسو ته څه ویلي چې واو په معنا د او سره ده یا صدق، خو دې باندې بیا اعتراض کړی ده چې او دې پکې راوړه هغه خو یقیني ده، پکې یو خو پکې یقیني ده، خو بیا یحتملو خو بیا نه لګي ورسره. خو صحیح جواب مې څه درته وکړو؟ هلکه په احتمال کې معن دي، په وجود بالفعل کې خو د دې نه ښه تعبیر داسې وکړي مولانا، خوندور تعبیر چې مولانا صاحب اجتماع بدلن راغلی ده په طریقې د بدلیت سره. یاره پوه نه شوئ؟ صدق او کذب چې دلته راغلي دي دواړه په چا کې؟ په خبر او په قضیه کې، دا په طریقې دی بدلیت سره راغلی دي. نو احتمال د صدق او د کذب لري اجتماعاً که په طریقې د بدلیت سره. اوس داسې ووایه دا د ټولو لپاره کافي ده. ما یحتمل الصدق والکذب بدلا لا اجتماعاً، په طریقې د بدلیت سره احتمال وي، په طریقې د اجتماع سره نی. بالکل دا کافي ده، بس نور جوابونه چوړو، بس دقه کافي ده. صحیح شو مولانا؟ دغه خبره شو. نو دی وایي چې قضیه ما یا قول یحتمل الصدق والکذب. وقیل قول، قیل قضیه چاته وایي؟ قول یقالو، دا یو مرکب ده. قول څه معنی؟ مرکب ده. یقالو لقائلی، چې قائل ته ویل کېږي، قائل متصف ګرځي په صادق او په کاذب سره، هغه ته ویل کېږي صادق او کاذب. نو مولانا صاحب دا دوه تعریف یې د قضیې او د خبر ولې وکړه؟ دوه تعریفونه ځکه ما تاسو ته ویلې چې صدق او کذب بخارین یا به صفتین د چا وي؟ د قایل وي یا به د قضیې وي. که د قضیې صفتین شي بیا ما یحتملو، ښه د قضیې صفت به څنګه جوړیږي؟ چې حکایت مطابق شله، حکایت مطابق نشله واقع سره، په دغه معنا باندې صدق او کذب که تعریف کې بیا صفتین د چا دي؟ او که اخبار عن الشیء علی ما هو له غیر ما هو، اخبار عن الشيء على ما هو في نفس الامر، موافق لشا سره نفس الامر. اخبار عن الشيء غیر على ما هو في نفس الامر، یغه سره مطابق نوي. نو اخبار معنا خبر ورکول، نو بیا دا د چا صفت ده؟ نو چې صدق او کذب صفت د مخبر او د متکلم واخلي، نو بیا به تعریف د قضیه کوي یقال لقائله. په دې خو پوه شو ان شاء الله. خشا بس نرانو اوس مولانا صاحب دی بلغ ورته لګېدلی ده، ښه وشو ده. نو مولانا صاحب څو تعریف د قضیې وکړو؟ یو بل تعریف هم تاسې په بل کتاب کې کړی و چې ان قصد به الحکایت، دا هم پکې ووایه. اگر که هغه د دې لپاره یو علت غوندې ده، ځکه چې قصد حکایت وکړي نو بیا احتمال دی صدق او د کذب راځي. خو خیر ده، دا درې تعریف یاد کړئ. ان قصد به الحکایت عن الواقع، خبره مرتوی، قضیه مرتوی، یا ما یحتمل الصدق، یا یقال لقائل انه صادق به او کاذبون. دغه درې تعریفونه یاد کړئ، دې ته قضیه او خبر وایي. که دا نو دې ته انشا وایي. اوس مولانا صاحب وهي منقسمان، دا قضیه دوه قسمه ده، یو حملیه بله شرطیه. چا ته وایي؟ یو قضیه حملیه
اوس تقسیم دی ته تقسیم اولی وای. نو ماتن له تعریف دی قضیې نه فارغ شو، شروع په تقسیم اولی دی قضیې باندې وکړه. اولا تقسیم دی قضیې چې کېږي اول حملیه شرطیه ته کېږي. نو اوس چاته وای؟ نو حملیه او شرطیه. حملیه په ما حکم بیا بثبوت شی. مولانا صاحب اسانه تعبیر درته وکما. قضیه حملیه چې په ده کې قضیه حملیه او قضیه شرطیه چې حکم حملی وي پکې هغه ته قضیه حملیه وایي. حکم چې تعلیقي وي پکې هغه ته قضیه شرطیه وایي. صحیح شو مولانا؟ دا اسانه تعبیرونه شو چې حکم پکې هغه ته او حکم چې تعلیقي وي پکې. خواس که چاته پوس درنه کاو چې حکم حملی کوم یو ده ورته چې د هغه نه تعبیر کېږي په ثبوت شیء دا په موجبه کې، یا نفی الشیء عن الشیء دا په سالبه کې. زید قائم زید لیس بقائم دا حکم حملی ده. او که حکم تعلیقی و پکې چې د هغه نه تعبیر په شرط او په جزا سره کېږي، فا راغلی پکې او اما پکې راغلی وي، نو دقه مولانا صاحب بیا حکم تعلیقی ده دا په قضیه شرطیه کې راځي. او شبه دی باندې نو دی وایي ما حکم بیا بثبوت شیء لشیء دې ته حکم حملی وایي چې حکم شوی په ده کې ثبوت الشیء. اول شی نه محمول مراد ده او دویم نه موضوع مراد ده. ما حکم بیا بثبوت شیء لشیء دا په موجبه کې، او نفی یا نفی د شی عنه دی شی نه دا په سالبه کې. نو دې ته بیا حملیه وایي. څه ورته وایي؟ حملیه ورته وایي. لکه زید قائم دا په موجبه کې زید لیس بقائم دا حملیه. طالبان یو په بل باندې سوال کوي، وایي په زید قائم کې خو حمل منم او په زید لیس بقائم کې خو حمل نه منم، نو بیا ولې حملیه ورته وایي؟ حملیه منصوب بسوی حمل او حمل خو یوازې په زید قائمون کې ده، زید لیس بقائمون کې حمل ده که سلب الحمل ده، نو هغه ته ولې حملیه وایي؟ نو تاسې ډېر جوابونه دي. بدیل میزان کې دی خواته حاشیه کې سبا به انشاءالله راسي. عبید الله مولوي صاحب 15 جوابونه کړي دی خواته حاشیه کې. یو په هغې کې واورئ چې مولانا صاحب هغه دا جواب کړی چې مولانا صاحب دا سالبي ته چې حملیه وایي په اعتبار د ایجاب مسلوب سره. اول به داسې وایي زید قائم، بیا به وایي نه ده، نو په اعتبار دی ایجاب مسلوب سره. یا مولانا صاحب زید قائمون زید لیس بقائمین دی سالبی ته چې حملیه وایي، نو مولانا صاحب حملیه مطلق نسبت حملی ته وایي. دا نور الحق مولوي صاحب دا جواب بکاو، دا دلته نه ده شوی. هغه جواب بکاو موږ ته وایي مطلق حملیه دی ته وایي چې دا مشتمله په نسبت حملی عام د ایجابي وي که سلبي وي. داسې نه ده چې یوازې حملي ته نسبت حملي وایي دغه ایجاب ته، نه سلب ته م وایي. نو حملیه دې ته وایي چې مشتمل وي په نسبت حملي باندې او نسبت حملي عام د ایجابي وي که سلبي وي. تعلیق چې نه وي پکې هغه ته نسبت حملي وایي، موجب ایجابي وي که سلبي. یا مولانا صاحب ما ته ټولو کې دقه جواب ډېر خوند راکوي چې سالبي ته حملیه وایي مجازن، علاقه پکې تشبیه ده. لکه څرنګه مولانا صاحب زید قائمون کې اطراف زید او قائم دي، په سالبه کې زید لیس بقائمین کې هم دقه اطراف دي. نو په اطراف کې موجبه او سالبه دواړه څه دي سره مشابه دي. نو علاقه د تشبیه پکې راغله چې هغه اطراف دي دواړه یو شی دي پکې، نو موجبې ته خو حملیه ویل کېدله، سالبې ته هم حملیه ویل کېږي. که چاته پوس درنو که چې په سالبه حملیه کې خو سلب الحمل وي، نو هغه ته ولې هغه وایي حملیه وایي؟ نو تاسې وایي مجازن. چا سره هغه مشابه ده؟ موجبې سره. په څه کې مشابه ده؟ اطرافو کې. نو اطراف دي دواړو یو شی دي، موجبې ته حملیه ویل کېدله، سالبې ته هم حملیه وایي. پوه شو په دې باندې؟ مولانا صاحب یو بل تعریف د کړی ده چې مولانا دا قضایه مې چې درته لیکلې دغه لپاره حملیه که انحلال مفردینو ته کېده، مفردین عام دي بالفعل وي که بالقوا، انحلال مفردینو ته کېده یا مفرد او قضیه ته کېده دې ته حملیه وایي. او که دواړو قضیتینو ته انحلال کېده، داسې قضیتین چې نه بالفعل مفرد او نه بالقوا، دقه ته قضیه شرطیه وایي. وشو مولانا صاحب؟ نو قضیه حملیه چاته وایي؟ چې ما انحلال مفردینو ته یا یو مفرد بل قضیه مفردین عام دي بالفعل وي،
بالفعل خو مفرد پیژنئ چې جز د لفظ یې خو جز د معنا نه کوي دا مولانا بالفعل مفرد ده. بالقوه مفرد دي ته وایي چې صراحتا قضیه وي خو ته تعبیر او تعویل ترېنه په مفرد سره وکړې سره له بقا د حکم اصلي نه. که مخکې حکم حملي و اوس به حملي وي، که هلته حملي نه و اوس به هم حملي نه وي. بقا د حکم اصلي پکې شرط. نو چې د قضیې نه ته تعبیر په مفرد سره وکې دې ته مفرد بالقوه وایي. ښه دې ته څه وایي؟ مفرد بالقوه وایي. نو مولانا صاحب که چېرته انحلال دې وکړې اره دې کېښودله په دې طرف ته مفرد پاتې شو، دې طرف ته یا دې طرف ته مفرد و دې طرف ته قضیه وه، نو دې ته حملیه وایي. او که انحلال مفردینو ته نه راته بلکې قضیتینو ته نو دې ته وایي قضیه شرطیه. ګوریا چې مفردینو ته راځي لکه زید قایم، اوس دلته اره کېږده په هلکه د دې ارې مطلب څه ده؟ هغه نسبت حملي ترېنه لرې که یو طرف ته به زید پاتې شي نو دا حملیه ده. او که یو طرف ته مفرد او بل طرف ته قضیه وه لکه ګوره دلته اره کېږده په دا نسبت لرې که یو طرف ته زید پاتې شو بل طرف ته ابوه قائمون نو یو طرف ته مفرد او بل طرف ته قضیه نو دې ته هم څه وایي؟ حملیه وایي. مولانا صاحب دا د هغه مثال چې دلته مفرد حقیقي و دواړه مفردینو، دلته یو مفرد او بل طرف ته قضیه خو دواړه حقیقي و. اوس د هغه مثال وښیه چې قضیې وي ظاهرا خو تعویل ترېنه په مفرد سره کیږي نو دې ته مولانا صاحب مفرد بالقوه وایي. دا هم حملیه ده. لکه زید قائم نقیضه زید لیس بقائم. د زید قائم نقیض څوک ده؟ اوس مولانا صاحب د دې مابین کې دا نقیضه لرې که یو طرف ته څه پاتې شو؟ زید قائم دی بل طرف ته. نو دلته اگر که ظاهرا قضیې دي خو د دوی نه تعبیر په چا سره کېږي؟ په مفرد سره چې هذا نقیض لذاک، هذا نقیض لذاک. نو هذا مبتدا نقیض لذاک دا خبر او دواړه مفرد دي. مفرد دي که نه دي؟ او د دې نه تعبیر کېږي مفردینو سره. ګورې مولانا صاحب بقا د حکم اصلي پکې شرط ده. ولې؟ زید قائمون دا نقش مبتدا ده که نه ده؟ او نقیضه زید لیس بقائمین دا نقش څه ده ورته؟ خبر ده. نو په اصل کې مبتدا او خبر و او چې تعبیر مې ترېنه په هذا نقیض لذاک سره وکړه بیا مفرد دي. اوس دا ولې وایم دا خبر؟ وایي که څوک دا راته ووایي چې ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجودون، یو طرف ته هم قضیه ده بله طرف ته هم قضیه ده او دا طلوع د شمس ملزوم ده وجود د نهار سره لازم ده. لدی نه هم تعبیر په مفرد سره که ووایه هذا ملزوم لذاک. هذا څوک؟ دا طلوع د شمس ملزوم لذاک. ذاک څوک؟ وجود د نهار. نو تاسې وایي چې تعبیر به په مفرد سره تعویل په مفرد کوي خو سره له بقا د حکم اصلي نه. حکم اصلي دلته تعلیقي ده او تا ترېنه جوړ کړو څه؟ حملي. او ودې ویلې چې هذا دا مبتدا ده ملزوم لذاک دا خبر ده. دې کې خو حکم بثبوت شیء لشیء شوی ده، دا خو حملیه وګرځېدله او بقا د حکم اصلي پکې شرط ده. که حکم اصلي تعلیقي و اوس به هم څه وي؟ او دلته مخکې تعلیقي شرطي ده اوس جوړ شو ترېنه حملي. نو دا نه بالفعل مفرد جوړېږي او نه بالقوه. تاسې پوه نه شئ په دې باندې. نو مولانا که دواړو طرفو ته قضیې پاتې کېدې قضیې داسې قضیې وي چې له هغه نه تعبیر هم په مفرد سره نه کېده نو مولانا دې ته قضیه شرطیه وایي. او دا به څنګه عرب کې دې به دې باندې ادوات د شرط او د جزا لرې که دا فا لرې که ان لرې که دا کانت خو دې د ان لپاره راوړی و ځکه ان شرطیه په پیل داخلېږي په اسم نه داخلېږي. نو مولانا صاحب دا کانت هم لا نو یو طرف ته او بل طرف ته النهار موجودون پاتې شو قضیې پاتې شوي. نو دواړو طرفو ته چې قضیتین پاتې شي نو دې ته بیا وایي څه؟ پوه شوي په دې باندې؟ دقه خبره شو. نن په هغې کې م راځي انشاءالله په بدیل میزان کې. فصل في القضايا القضايا قول يحتمل الصدق والكذب وقيل هو قول يقال لقائله انه صادق فيها وكاذب وهي قسمان قضيه بها دو قسم ده حمليه وشرطيه وحمليه ده وبلا شرطيه ده. نو دی وای حملیه او شرطیه. اما الحملیه فهما حکم فيها بثبوت شيء للشيء ونفي عنه كقولك زيد قائم وزيد ليس بقائم. شرطیه چاته وای فما لا يكون فيه ذلك الحكم دغه حکم نه وي پکې یعنی حکم حملی نه وي پکې بلکې هغه تعلیقي وي پکې. هغه کوم حکم وي؟ ثبوت الاتصال سلب الاتصال ثبوت الانفصال سلب الانفصال. نو څه معنا؟
ما ليس فيه حكم بثبوت شيء لشيء أو نفي عنه بل حكم فيها بالاتصال وصلب الاتصال والانفصال وصلب الانفصال. دا بیا شرطیه ده. شرطیه ولې ورته وایي؟ منصوب الی الشرط. او دې ته مولانا شرطیه ځکه وایي چې اول جز پکې شرط ده چې موقوف علیه ده. ان كانت الشمس طالعه ان دخلت الدار فانت، نو اول شرط نو اول جز پکې شرط ده، نو ټولې قضیې ته څه وایي؟ شرطیه وایي. منصوب الی الشرط ولې؟ ځکه هغه جز اشرط ده پکې. ولې شرط موقوف علیه نه ده اجازه لپاره؟ وقود طلاق به کله راځي؟ چې دخول دار ته راشي. چې هغه نه راغلی وقود طلاق نه راځي. پوه شوې په دې باندې؟ نو موقوف علیه جز اشرف ده، نو تسمیه دې کل شو په اسم د اشرف له یا مشتمل ده په ادواتو د شرط باندې. نو ادوات د شرط ورته سبب او دا قضیه ورته مسبب ده، نو تسمیه دې مسبب شو په اسم د سبب سره، نو ځکه شرطیه ورته وایي. وقیل شرطیه ما ينحل فی علی قضیتین، شرطیه دې ته وایي چې انحلال قضیتینو ته کېږي. قضیتین دا مره چې مفردین نه وي، نه بالفعل او نه بالقوا. نو قضیتین کا قولنا ان كانت الشمس طالعة والنهار موجود. دا دي موجبي مثال. وليس البتة، البيس البتة چې راسي دا سالبه ده. اذا كانت الشمس طالعة والليل موجود فاذا حذفت ادوات الشرط او دي جزاء بقي الشمس طالعة والنهار موجود. والحمليه چاته وایي چې انحلال قضیتین ته نه کیږي. بیا سواء كان ينحل الى ما اما الى مفردين، یا به انحلال چاته کیږي لکه زید هو قائم. ولي فانك اذا حذفت الرابطه، چغه نسبت لري کې چې هغه هو ده، هو خو نسبت نه ده، غدال په نسبت باندې ده، اصلي هغه نسبت ته پکې. نو بقي زید او قائم پاتې کېږي. دا مفردان دي. و اما الى مفرد وقضیه لك دې قول ستا کې زید ابوه قائم، فاذا حللته یو طرف ته زید پاتې کېږي، بل طرف ته ابوه قائم پاتې کېږي. هغه مفرد ده او دا بل قضیه ده، نو دې ته حملیه وایي. او که دواړه قضیې وي خو تعویل ترې نه په چا سره کېده؟ مفرد سره کېده، نو دې ته هم بیا څه وایي؟ حملیه وایي. او که ته وایي چې هذا ملزوم لذاک، په هغه سره هم تعویل وکړه، نو دا تعویل کولی شي؟ ولې نه شي کولی؟ بقا د حکم اصلي پکې شرط دا. الحملیة ضربان موجبة، بس دی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دا مرقات نه مپاسیږي. دا مرقات وایي قسم دی. ګوره بیا به هاسې حیران ورته ولاړ. دا ګوره درجې کتاب ده، دا هر چاته په کار راځي. به کارآمد کتاب ده. دا مه پرېږدي. دا وایي وایي دا وایي بچ څنګه له دې ځای نه لاړې او ډاري کې شروع کړي هلته چاته. موږ طلبا دي، مرقات نه وایي. مرقات ګوره زینې ته وایي، اندرپایې ته وایي. دې باندې به خېږي. پوه شوې په دې باندې؟ مرقات کومه صيغه ده؟ کوم وزن ده؟ دروغ دی ویلي. مفعلتون ده، مزربتون غوندي یا په الف سره بدل شوی. ها مولانا صاحب نو ګوره مولانا صاحب اخا فصل فی التعریفات، فصل د په بیان د تعریفاتو کې. مولانا صاحب د تعریفاتو نو تطبیق به لما قبل سردا ورکړي چې هر کله ماتن فارغ شو د موصل تصوری بعید نه شروع په موصل تصوری قریب باندې وکړه. موصل تصوری بعید کلیات خمسه. یغه ته ولې موصل تصوری بعید وای؟ ځکه بالفعل په د سره ایصال نه کیږي. چې بالفعل په د سره ایصال کیږي د ته قریب وای، او که بالفعل نه کیده بعید. بعید ولې شو؟ ځکه بالفعل ایصال په د سره نه کیږي. ځکه په هغه کې بالفعل ترتیب نه وي، او چې ترتیب بالفعل نه وي نو بالفعل ایصال نه کیږي. او چې کله بالفعل په دې کې ترتیب راغی لکه لفظ وزع لمعنى مفرد کافیه ما تضمن کلمتان بالاسناد، نو بیا به بالفعل په جنس فصل ټول یو ځای ذکر شو. او که جنس فصل نو بیا بالفعل په د سره ایصال نه. نو کلیات خمسه موصل تصوری بعید او خودی تعریف موصل تصوری قریب ورته وایي. نو دې تعریف ته پنځه نومونه شپږ نومونه اخلي. ګوره تعریف ورته وایي، معرف ورته وایي، قول شارح ورته وایي، صحیح ده که نه؟ موصل تصوری ورته وایي،
کاسب تصوری مرتوی، معلوم تصوری مرتوی. پنځه شپږ نمونه دي. معلوم تصوری، کاسب تصوری، موصل تصوری، قول شارح، معرف، تعریف. نو لفظ وضع لمعنى مفرد ته ټول شیان وایي. صحیح ده کنه؟ ولکه د تعریف کوي، نو تعریف چاته وایي؟ نو دی وایي معرف الشیء، تعریف د شي او معرف د شي چاته وایي؟ ما یحمل علیه